بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الله دې اخلاص را نصیب کړي. من مخکې د یهودو خبرې شروع چې دي کې دا کارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبلیغ کو، دعوت تبلیغ کار شروع. دا نن سبا چې خلک صرف د تبلیغ څه ته وایي بس چې روزه به لګي یا چله به لګي او یا به شبي جمعې لځي، نو دا تبلیغ خو بیا وروستو انډیا کې جوړ شوی دی. دغه نه، دا ټول تبلیغ دی. تصوف، سیاست او دغه شان چاته په خولې د مونځ ویل یا دغسې روزه دغه هم پکې ټول لازي، خو لکه دا شعبې دي. دغه شان چاته دا مونږ چې اوس لګیا یو دا هم د تبلیغ یو شعبه ده. تبلیغ کې لګیا یو ځکه چې تاسو په مسایلو پوه شئ، تاسو زده کړئ. دا لویه د دې نه لویه څه خبره کیدی شي چې تاسو پې عمل وکړئ. دا خو بیا نورون علی نور نورم بلا شعبې دي د دین، جهاد، دا ټول تبلیغ کې راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې وایي زه خو تبلیغ کوم، خو دا کم خلک چې ماله نشي راتلی راشه دې پسې په خپله هم ورشه. نو د دې یو کالجو بیت المدراس به ورته وي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې راشه دې ته په خپله ورشه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته ورغې. فدک یو علاقه وه، یو ځای مدینې منورې سره نږدې. کم چې اوس د شیعګانو غوبل لاغشتی چې باغ فدک و دا او هغه کیسه عمر رضی الله عنه ابوبکر صاحب پسې تړلې غلطه. نو دا اصل کې په خپله د سړي زامن نه دي، په ټکي پوهېږي نه، نو پته ورته نشته. نو دغلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغې. د دې چې کومه مدرسه وه او هغې ته چې کله ورغې نو اتفاقي کار دا و چې د هغې کوم مشر و هغه هم چې دی نو هغه موجود و. د هغې چې کوم مشر و هغه هم موجود و. نو رسول الله صلی الله ابن سوریه د هغه نوم ابن سوریه د هغه نوم. نو هغه اتفاقي کار و، هغه هم موجود و. چې هغه موجود و رسول الله صلی الله علیه وسلم سر د دې خپل منځ کې څه خبرې وشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په هر څه کې راټینګ راګیر شو، دای په کالج کې ور راټینګ. نو بیا دغه ابن سوریه چې دی نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې پتا وحي څوک راوړي، پتا وحي څوک راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په ما وحي سیدنا جبرائیل علیه السلام راوړي. نو کاکا دا په دې نورم بدو لګي دا چې اوس جبرائیل علیه السلام وحي راوړي، نو باندې کته ځان له. نو دی ورته چې کتا چرته دا ویلو چې میکائیل علیه السلام وحي راوړي نو ما به منلې وه، او یا تا وی چې بل څوک بل دا یا میکائیل علیه السلام دی یاد کړی بس هغه خو بارانونه کوي وغیره نو موږ به منلې وه. چونکې جبرائیل علیه السلام خو نعوذ بالله زموږ چغلي کوي تا ته. هغه خو وایي چې دي خو به غټې غټې منصوبې جوړې د رسول الله صلی الله خلاف. نو جبرائیل علیه السلام به ووایي د الله په حکم سره. نو دې څه وکړه، دی ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زموږ چغلي کوي تا ته، لهذا موږ د خبره نه منو، موږ د خبره نه منو، موږ دا نشو برداشت کولی. نو الله رب العزت دا آیاتونه را نازل کړ. دې آیاتونو کې الله رب العزت وایي څوک چې دشمن وي د جبرائیل علیه السلام نو فإنه نزله على قلبك بإذن الله
هغه خو د الله په حکم باندې ستا په زړه باندې دا کلام را نازلی، دا کتاب را نازلی، او داسې کتاب مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه بین یدیه چې د دې په وړاندې دي، دې سر دی وهدن او زیر دی وبشرا، وهدن هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنان دپاره. دا اوس داسې کمکل خره دي، خلک چې دا کمکل شیرالی دی، داسې کمکل خره دي چې جبرائیل علیه السلام هو په منځ کې واسطه ده، صرف لکه مثال په طور تا چاله خط ورک تر ولګېدې او چاله دې خط ورک چې دا پلانکي ځای ته وړه، نو دا خو په منځ کې صرف وړونکی شو، اصل خط خو ستا دی، مسله خو ستا ده، حکم د الله دی. نو ته چې دا خط واره د بد رد وې، نو دا په اصل کې ته ماته وې چې دا خط خو ما ورکړی دی، ستا زه خو اخلم په اصل کې. نو د دې وجې الله رب العزت وی من کان هغه څوک چې وي عدو دشمن د جبرائیل علیه السلام. جبرائیل اصل کې جبر او جبر دواړه راځي، او نو دا ویل شي بنده ته، او ایل دا ویل شي الله ته، نو بنده د الله دا څلور اوچتې فرشتې دي: جبرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام. نو د دې غټې غټې ډیوټۍ دي، تاسو ته پته ده، مشهورې خبرې دي، پای کې څوک د روحونو علي د خلکو نه، څوک چې د بارانونه کوي، څوک به چې دی نو اسرافیل علیه السلام به شپېلې وایي، جبرائیل علیه السلام چې به وحي راوړله، یا د دې په نیکانو باندې چې دی نو عذابونه هم راوستي، نو دې ته خو هغې کیسې هم یادوي. خیر، نو اوس ته ګوره د مخکې دا قانون اصل ته یو خیال وکړه، ګوره دا سفارتخانو والا چې دي خو د ملک واسطه یې صرف که نه، ستا خبره چې مثال په توګه د امریکې دلته سفارتخانه ده، نو هغې د دې ځای او دغه ځای معاملات ساتي، دا په منځ کې سفارتخانه چې دا صرف رابطه ساتي، نور اصل خبره خو چې دلته نه راځي، یا به د ټرمپ یا به د وزیر خارجه یا څه بل څه د حکومتي او ادارې خبره به راځي. دا منځ کې چې دا کوم سفارتخانې والا سفارتکار دا یو واسطه ده. نو دا قانون په هغه ټیم کې مو چې تا سفارتخانې والا ته څه نشو ویلی، تاله به چې چا خط راوړه که هغه ډېر که تاله د جګړې خط به یې ولې نه راوړل، لکه څنګه چې نن سبا نو هم ته هغه ته څه نشو ویلی. دا قانون نن سبا هم بین الاقوامي قانون دی چې ته سفارتخانې والا ته څه نشو ویلی. خیر، هغه خو بېله خبره وه چې زمونږ دی ورک. نو خبره داسې وه چې بیا لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو دوه کسه رال، او رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې د کم ځای نه رالی، نه هغې ورته چې د یمامه نه رالی. د کم ځای نه؟ یمامه نه، یو سمامه بن اسال او بل عبدالله بن نواحه. نو د چا نه رالی؟ عربو هلته یو مشهوره قبیله وه، وی د هلته نه رالو او پلانکي راته ویلي هلته یو ظالم و مسلمه کذاب، هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې. هغه وایي چې یا خو را سره دا ومنه چې ته د حاریې پیغمبر یې، زه د باندې یم، او یا دا ومنه چې ته کله وفات شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي نو بیا به زه پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غیر پیغمبر یم، او کیسه ختمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تاسو منئ که نه منئ؟ ګوره هغه ټکي دا دی، هم مین بنیادي ټکي دا دی تاسو ته چې ما وي چې د سفارتخانې والا ته ته څه نشي ویلی، یا کوم کس تاله خط راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسو پیغمبر منئ که نه؟ نو ورته چې هغه موږ منلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتكما، که چرته دا خط وړونکي راوړونکي د دې قتل دا به نه وي، دا چې دی دا صحیح وي نو تاسو به ما قتل کړی وي، چې تاسو بل پیغمبر منئ. الله رب العزت دروازه د پیغمبرۍ بنده کړې ده. خیر، دا خبره لاړه، وختو ختم شو. بیا عبدالله ابن مسعود صاحب چې دا د کوپې گورنر شو، نو چونکې هغه صحابه پاک ذهنونو ای ته به خبرې یاد وي، دی په کوپه کې ناست و، دی اکدم پاڅېده. د عادت مبارک داسې نه و چې دی به په خاریه کې ناست و فیصلو ته بیا به پاڅېده، اکدم پاڅېده. یو کس ته یې وکته، نو هغه ته یې وی چې ته ودرېږه. هغه چې ودرېده نو ستا نوم څه دی؟ هغه ورته چې عبدالله ابن نواحه. نو دی ورته چې آیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وې راغلی؟ هغه ورته یو راغلی. نو تاسو چې کوم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، نو تاسو اوس هم هغه پیغمبر منئ که نه منئ؟ هغه ورته چې او منم یې. هغه بیا خیر هغې مردار کړی، خو ورته چې وایي دی عقیدې نه وړه
ځکه چې ته هغه ټیم چې دینو سفارتخانې والا وي، اوس خو تاسې بازار کې ګرځئ، هغه خو درته رسول الله سلم د دې وجې غږ نه کړو چې قاصد وي او سفیر وي. اوس خو ته هغه نه یې، د عقیدې نه وړه کني قتلوم دی. هغه ورته وایي چې د عقیدې نه خو څوک نه وړي، او لکه نن سبا چې څنګه قادیانان د خپلې خبر نه وړي. رسول الله سلم ورته چې ښه، د عبدالله ابن مسعود سے ورته چې ښه با کسان د وی چاله شبه په پانسۍ کې بس پانسي والله هغه ځای کې ورکړو. نو د ختم دین دا خبره معلومه شوه چې د ختم نبوت څوک انکار کوي د هغه لپاره سزا چې دی قتل ده. او بله خبره ته دا معلومه چې سفیر ته به ته څه نه وي. نو الله رب العزت وایي چې دی په منځ کې صرف واسطه ده، خو بیا هم چې الله کوم پیغمبر را لېږلی دی، کوم فرشتې دي، د الله د یوې نه انکار کول د ټول نه انکار کول دی. د یو کتاب د قرآن پاک د یو ټکي نه انکار کول د ټول کتاب نه انکار دی. د صرف تورات نه انکار کول د ټولو کتابونو صحیفو انکار دی. دغه شان د صرف قرآن پاک انکار کول د ټولو کتابونو انکار دی. نو الله وایي قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم من هغه څوک کانه چې وي عدوا دشمن لجبریل د جبرائیل علیه السلام فانه بس یقینا دا جبرائیل علیه السلام نزله نازلوي دی قرآن پاک لره علی قلبک په زړه د ستا باندې باذن الله نو حکم د الله تعالی سره مصدقا چې دا خو د الله حکم دی بس دی روړی تا ده مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه بین یدیه چې په مخ کې د ستا دی په وړاندې د دې مخکې چې تیر شوي دي دا داسې کتاب دی چې دا تصدیق کوونکی لما د هغه څه بین یدیه چې وړاندې د دې نه دي وهدن او زیر دی وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره من کانا هغه څوک چې وي عدوا دشمن لله د الله رب العزت و ملائکته و د فرشتو د الله و رسوله و د پیغمبرانو د الله و جبریل و د جبرائیل علیه السلام و میکائیل و د میکائیل علیه السلام فإن الله بس یقینا الله رب العزت عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو. ګور الله وی چې څوک د یو فرشتي منکر دی، د یو پیغمبر منکر دی، د الله منکر دی، د آخرت د سم چې منکر دی، د کافرانو نه دی، الله هم دشمن دی. ولقد انزلنا یقینا نازلو منگا الیک تاتا آیاتنا بینات خکارا معجزات خکارا وما یکفر بها او انکار نه کوي په دې سره الا الفاسقون مگر فاسقان. الله رب العزت اوس وایي چې د دې نه داسې خلک دي چې بس واده وکړي او بیا واده ماته کړي، واده وکړي ویې غورځوي. او نن سبا په مسلمانانو کې هم دغه حال دی، په یو ځای به فیصله وکړي، د معاملې فیصله به وشي، معاهده به په خپلو کې وکړي او چې لږ وخت تېرېږي هغه به په منځ کې روانه شي، ختمه به شي، معامله به ختمه شي، کاروبار به ختم شي. د واده مخالفت ته دا صحیح نه دی. دکه شان هغه وخت کې مو نو الله رب العزت وایي او کلما آیا هر کله عاهدو چې وعده وکړي دي، واده به وکړه دي عهدن په وعدې کولو سره نبذه نو او به غورځوله هغې لره فریق یوه ډلې منهم د دوی نه بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي، اکثر ته ایمان نه راوړي. ولما جاءهم هر کله چې راشي دوی ته رسول او هر کله به چې راشي دوی ته رسول پیغمبر من عند الله د جانب د الله تعالی نه مصدقون چې تصدیق کوونکي وو لما د هغه څه چې تصدیق کوونکي وو لما د هغه څه معهم چې دوی سره نبذانو او به غورځو فریقون یوې ډلې من الذین د هغه کسان نه اوتو الکتابه چې ورکړل شوی کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم رستو د شاګانو خبرو کأنهم لا یعلمون گویا کې دوی نه پوهېده. واتبعوا او د تابعداري وکړه دي ما د هغه څه تتلو الشیاطین چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نه وکړي سلیمان علیه السلام. اوس خبره داسې ده چې دی به جادوګانې کولې او وی به چې دا جادو موږ ځکه کوو چې دا سلیمان علیه السلام کړی ده، جادو ځکه کوو چې سلیمان علیه السلام کړی ده. نو سلیمان علیه السلام خو جادوګانې نه کولې او هغه کفر نه وکړي، هغه د سحر تعلیم هم نه ورکړی. هغه وخت کې چونکې سحر ډېر زیات و نو د اسمان نه الله رب العزت دوه فرشتې را نازلې کړې او دی به سحر کو د کافرانو، خو دی به داسې سحر کو چې خلکو ته به وي چې دا کرامت دی، د خپل خلکو نه به پس چل باندې بس شکرانې وصولولې. جبرائیل دوه فرشتې راغلې هاروت او ماروت، هغوی به خلکو ته وي چې دا سحر نه دی، دا کرامت نه دی، دا بزرګي نه ده، دا موږ هم ګورې ورته خو زده کوی ما
زده کوي ما ګوره په دې طریقه چې دی نو ښځه او خاوند جدا کېږي، په دې طریقه دا چل کېږي، په دې طریقه دا چل کېږي، دا خو سحر دی، نظربندي ده په ځینو ځایونو کې، ځینو ځایونو کې څه دي دې حرامیانو به تې هغه طریقه زده کړه. نو دی به هغوی به ورته ګوره امتحان په طور هغوی به ورته ووایي انما نحن د الله یو امتحان و ازمیښتو په دې باندې، هغوی به ورته انما نحن فتنة فلا تکفر، موږ خو یو فتنه یو، امتحان یو، انکار مه کوئ په موږ سره، کفر مه کوئ، دا شی مه زده کوئ. دی به تې زده کړو. نن سبا همدا حال دی چې خلک د تعویضونو پسې ګرځي او اکثریت په دې کې زنانه مبتلا دي، چونکې دوی خو برداشت نه لري، د برداشت ماده په دې کې کمی، چې برداشت ماده پکې کمی چې لږ یو بل سره ونښلي بس بیا تعویضونو پسې ګرځي او شکیان هم پکې ډېري، که څه پېښ شوي که نه د سرخوږي پرې راشي په ما جوړ چا څه کړي دي. ښه ته وګوره پال لاله واچوه، حالانکې حدیث کې راځي وایي چې چا پالو کتو چا چې پالګري باندې پالو کتو نو د ان کفر وکړو، کافر شه په هغې باندې چې نازل شوي دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، د په هغې باندې کفر وکړو. فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. خیر نو دی نن نو خلک بیا زنانه دی پسې ګرځي، دکه شان زنانه شوقونه په یو خبره هېڅ چا پسې مه ګرځه، که چا درته ووایي که نه چې ستاسو په دې ګاونډ کې یا تا سره په دې ځای کې په دې خوا کې هدایت بابا اوسېږي، داسې دمې لګي چې لا چوپ یې نه یې کړی او بس سړی په هوا شوي، بس مې منه خپله بس قرآن پاک دی رالی او په ځان باندې صورتونه چوپ کوه. که ډېر دغه دم جایز دی، هېڅ دغه پکې نشته، بالکل جایز دی، ټیک ده، خو داسې نه چې لکه دا خلکو چې کومه لوبه جوړه کړې تعویضونو نه یا د دغه نه یا کوډو منترګو په دې کې داسې کېږي، داسې تعویضونه دي امام رازي رحمت الله علیه لیکلي دي، لکه شان کعب بن اخبار صاحب وایي، امام رازي صاحب په خپل تفسیر کې چې د انسانانو بالکل شکل بدلېږي، سپي ته جوړېږي. خلک نن سبا په هر ځای کې سم زیات دي، خلکو یو بل لبیخ بنیادو بس دا نه دي پکار، ځان ساتل پکار دي، او چې دغه تعویضونه له لاړ شي دې ستانوم ځان سره سټور کړي د عاملان چې دې کله کار بند شي هم په دغه خلکو دوباره دې تعویضونه کوي ځان طرف ته راولي. بیا په دې کې بلا غلطۍ کېږي د خلکو نه، بلا خطا ته وشي، د دې وجې دغې طرف ته د سره تلنې پکار، قرآن پاک زموږ دپاره شته او نور بلا ښه عملونه دي. واتبعو تابعداري وکړه دي ما د هغه څه تتلو شی او چې په چا باندې شوي نو صورت مزمل او مدثر د سارې مانځه پسې ورځې چې د بادب وي خو چې سارې مونځ کوي ورځې د بادب او په هغې باندې اوبه چوپ کوي د دغه کور نه چې څومره کسان دغه اوبه څکي د دې نه به د اثر ختمېږي. یا صورت بقره چې پابندۍ سره ورځې کور وي د سارې مانځه پسې بیا هم اثر ختمېږي. دکه شان اخري صورتونه څوک په بستره سملي سارې راپاسي دا دواړه ټیمه او دا وایي نو دې سره مسر ختمېږي. خو چې لالا مونځ نه کوي د سره مونځ نه کوي او وایي چې دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں بس هغه کی سره نو ورسره به مون لازمي ښه. واتبعوا دي تابعداري وکړه ما د هغه څه تتلو شی دي کې نور بس ناشنا تعویضونه په پیسو کېږي او کورونه پکې تباه کېږي، خلک خپلو کې جنګېږي، بلا کیسې پیسې دي. واتبعوا تابعداري وکړه دي ما د هغه څه تتلو شیاطین چې لوستلو به شیطانان علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان او کفر نه وکړي سلیمان علیه السلام، کفر جادو نه وکړي سلیمان علیه السلام، ولکن شیاطین لیکن شیطانان جو کفرو کفر یې کړو، یعلمون الناس چې تعلیم به ورکو خلکو ته سحر د جادو. وما انزل على الملکین او هغه چې نازل شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې او هغه څه چې نازل شوي په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت په هاروت او ماروت باندې. وما یعلمان او نوی دي من وما یعلمان او دی تعلیم نه ورکو من احد هیڅ چاته به امدا نه ښودل حتی تر دې پورې یقولا چې ویل به دواړو انما یقینا په خبره دا ده نحنو چې موږ چې یو فتنة ازمیح یو امتحان یو فلا تکفر بس تاسو کفر مه کوئ. فیتعلمون بس د کول بدی منهما د دواړو نه ما هغه څه یفرقون چې جدایي به راوسته بي پای سره بین المرء و زوجه د ښځې او د خاوند په منځ کې. نن سبا خلک وایي ښځو او خاوند خپلو کې جنګوي، رونه په خپلو کې جنګوي، کور په خپلو کې جنګوي،
د دې وجې خوراکونو کې احتیاط پکاري دا شګه مګه چې خلک ولي روي دي کې اکثر دا کیسې بیسې ډېرې ایرې سره مرچکي سره یا خوږ شي چې په چا خوري دې شیزونه باندې ډېر کېږي نور بلا پینتری دي فیتعلمون بس د کول بدی منهما د دې دواړو نه ما هغه څه یفرقون چې جدایي به راوسته بي بای سره بین المرء و زوجه د لالا او د بیبي په منځ کې د ښځو د خاوند په منځ کې وما هم ونو دي بضارین وما هم ونو دي بضارین چې نقصان یې ورکړي به په دې سره من احد نه هیڅ چا دا الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره کاکا جادو چې دا کار نه کوي چې تر څو د خدای حکم نه څنګه چې زهر ته بچا باندې وخوري نو هغه تر هغې کار نه کوي چې د خدای حکم خو تا خپل کار وکړه که نه تا خو جادو وکړله په دې کلماتو کې خدای پاک اثر داسې ایښی دی خدای پاک پکې اثر واچي نو بس کار کوي څنګه چې ته ډز وکړې اوس د خدای خوښه ده په دې ډز کې خدای دا اثر ایښي چې دا کس پې مړ کېږي خو خدای اکثر بچم کی خو لیکن تا خپل کار کړی او د جادو کار چې دی دا د ډز نه ګران دی ځکه ډز ښکاره کار دی بیماری چې په ظاهر بدن ولګي ښکاره کار او دا دننه سړی ختموي وما هم او نو دوی بضارین چې ضرر یې ورکوي به په دې جادو سره من احد نه هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ویتعلمون او تعلیم به ورکوي دي او زده کول به دي ها ما هغه څه یضرهم چې تکلیف به ورکوي دي تا ضرر به ورکوي دي تا نقصان به ورکوي دي تا دی به هغه شی زده کو چې هغې به دې له نقصان ورکو لکه نن سبا خلک چې دي نو یا قربانګانې مانې یو څه بل څه همدغه جادوګان هم کوي دغه زده کوي دا دې له نقصان ورکوي په دنیا کې هم په آخرت کې ولا ینفعهم او نفع به نه ورکوله دې له هېڅ پیدا نه ورکوي ډمله به پیدا ورکړي ځکه چې ګډېږي یو څه بل څه ځای په ځایګانې اوس لکه سړي له به څه پیدا ورکړي ښځې له به څه پیدا ورکړي ولقد علموا او یقینا دې پوهه لمن اشتراه هغه چا چې خرڅ که ځان په دې سره یا هغه چا چې واغېشته ده لره نو نه به وي د ده دپاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق د څه حصې نه آخرت کې به د ده دپاره څه حصه نه چې ده په دې سره چې دی نو خپل ځان خرڅ یا یې واغېشته دواړه دپاره راځي امنو ایمان راوړی وي واتقوا ځان یې بچ کړی وي د جادو نه لمثوبة نو خامخا موندلی به وي ثواب من عند الله په نزد د الله تعالی خیر غوره لو کانوا یعلمون که چېرته دوی پوهې دي که چېرته ځان یو کس د جادو نه بچ کړي نو الله رب العزت وایي چې دی به څه ومومي دی به ثواب ومومي دی به بدله ومومي